السلام علیکم کتونکو مراد علي خان یم او دا وخت د سوات خيسته سیلګرۍ سیمه هم دا ډیره خيسته سیمه ده تاسو کته شي ګیر چاپیره ډیره خيسته شنه غرونه دي دلته نن چونکې په پوره دنیا کې د غرونو د غرض چې د منځل کېږي منابعږي په دغه ورځ مناسبت سره چې د مختلفو زیګونو کې څه پروګرامونه روان دي په سوات کې دلته مقامي سکول د سهار سکول اند کالج دغه ماشومان چې دي هغه راغلي دي دلته د پټانی په غر کې موجود دي او دلته چې دغه بوټي لګي او دا کوشش کوي چې یاره موږ د خپل د غرونو چې دا دغه شنه کې شنه وساتو ځکه د سوات خایس چې هغه په دې غرونو باندې دلته په دې غرونو کې چې دلته قدرتي وسایل هم ډیر زیات دي د سوات زمرد کان ته تاسو ګورئ دي نور هم دا ډیر غرونه دي چې حالت چې قدرتي وسایل دي د سره سره کومه د سوات مختلف غرونو د درال ډن خبرو کوالته چې خسته جیلونه دي دغه شنه کې بشیر ګرام چې نوې ډندونه چې کړي هغه را مخامخ شوی دي او د سره کومه په یخنیانو کې ګورو دغه غرونه چې دي غرونه سرونه چې دا د وورو نه ډک پراتی نو که په ګرمۍ موسم کې موږ وګورو بیا دغه غرونه چې دي دا د سیلګرو نه ډک پراتی او خلک چې اوس ډیر زیات په سواد کې چې خلکو ټریکینګ شروع کړي دي او غزوی دغه نوې زیګونو ته او د سره سره د کم ځوانان چې ګرځي چکرې لګي د سره نوې سیاحتي مقامات چې دي هغه مخې ته راغلي لکه تاسو ګبین جبه وګورئ د بشګرام ذکر منګو کو د سره سره د سری کلام ذکر کومګو نه کړو زیاتې به ځکه چې تم په خپل هم تلو یو نوې سیمه ده او خلک اوس التم ډیر زی نن د سکول دغه طالب علمان چې کوم دي زده کوونکي چې کوم دي هغه راغلي دي بوټي لګي دي سره خبره کو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم سره زما نوم محمد وقاص خان او د سهار سکول سره تعلق دی او جی وقاص خان درته وای چې نن د غرونو دغه عالمي ورځ د پدې ورځ باندې حواله سره بسره غواړي څنګه چې تاسو ته پته چې نن د غرونو زموږ سره عالمي ورځ ده او دلته مونږ راغلی یو د وادي سوات یو ښایسته علاقې ته چې مونږ دلته راځو او مونږ دلته بوټي لګوو نو مونږ چې د خلکو ته پیغام ورکوو چې پاکستان یو ښکلی پاکستان وساتي او سرسبز و شاداب چې دی وساتي ښکلی تک شینې وساتي ډېره مننه ستاسو نوم څه دی ما نوم جی جواد دی جواد سهارا سکول سره ته جواد څه به غواړي په دغه ورځ سره زما دا پیغام د ټول پاکستان والته غونډه دنیا ته چې ډیر بوټو ورګه دی څه خو زمونږ یو صحت پم خی او بل بیماریان تاسو څنګه پته بنن سبا وخت کې بیماریان ډیر سیوا شوی دي مطلب دې سره به موږ ته اکسیجن فرش اکسیجن چې هغه ملګری ډیره مننه یو نور طالب زده کوونکي چې هغه سره موجود دي تر ته وایي څه به غواړي زما نوم محمد عقیب خان دی زما تعلق د سهار سکول اند کالج سره دی تاسو په نن د غرونو عالمي ورځ ده په دې په نسبت باندې موږ دلته بوټي لګوو تدین دا فایده چې ماحول هم صاف شي او د دې په موسمیاتي تبدیلي کې چینج راشي او بیماریان هم کم شي تر ته وایي چې څه به غواړي جی څنګه چې تاسو ته پته چې نن د غرونو چې عالمي ورځ ده او په دې وجه موږ راغلي یو چې د بوټي پکې نال کو او د دې سره چې د بوټو سره چې زموږ اکسیجن هم تازه فرش ملاويږي او د غرونو نه پم شنه ښکاري خسته ښکاري دلته د دې د سوات خایس کې چې نور هم اضافه کېدی شي تاسو هم سره زما نوم ماس خان دی د سهار سکول اند کالج سره تعلق ساتم او نن په دې عالمي ورځ باندې ټول ته دا واده کوم چې تاسو ټول مو واده هم سره وکړئ چې ونې ولګوئ چا اوس څومره کېږي خپل بوټي ولګوئ د بوټو سیوا کېدو سره صحتونه هم برابرېږي بیماریان هم کمې راځي او نو ټول بالکل او څنګه چې ماس خبرې تاسو اوري دی وي چې یاره تاسو هم زموږ سره واده وکړئ چې موږ به دغه شنه کې غرونه چې دا ښایسته ساتو بوټي به لګوو ستا نوم سره زما نوم افتاب احمد دی او زه سهارا سکول اند کالج سره تعلق ساتم صحیح ده څه به غواړي دغه حوالې سره دا ویل غواړم چې وادي سوات چې دا تاسو ته پته ده ډېر ښکلی ځای دی د سیر او تفریح دپاره نو موږ له پکار دي چې موږ دا نور برقرار وساتو موږ په پکار دي چې موږ بوټي ولګوو هر څه دا نور هر څه وکړو خیر دې سره چې بالکل څنګه تاسو دې خبرې واورېدې او چې کله هم زموږ د سوات د غرونو خاص ډیر زیات خسته دي کوم د دې خیال وساتو او په دې کې دغه شنه کې بوټي ولګو دا نور هم چې دغه شنه کې شنه شي نو د دې په حسن کې چې د دې په خایس کې چې هغه نور هم اضافه کېدی شي او دې سره سره موږ خصوصا د قدرتي آفات چې کوم دي دا غین هم بچ کېدی شو نو موږ ټول په کار دي چې خپل دغه خسته غرونو چې موږ ګرځو چکرې وو خوندونه تاخلو د دې خاص تور باندې خیال وساتو تر دې د مخبل قربان مراد علي خان لا اجازه ورکړئ د لوی الله پامان